بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد رب صلی الله په دې ویم سایت کې منګه را رسیدلې دې خبره ده چې منګه اهل سنت والجماعت عقیده ده چې صحابه کرام مبارک او منګه صرف او صرف د خیر خبره کوو نور خبرې دې نه مبارک نه کوو ته وبدره دې نه وایو ځکه الله پاک داګینه درځامندې اعلان کړی دی رضی الله عنهم ورضوا عنه نو موږ له دا اختیار نشته چې موږ د پینځه لسمې صدۍ یو کس هغه چې پلانکې صاحب په حق دی پلانکې په نه حق دی نه موږ چې څه هم بس هغوی د خپل طرف نه سم مسایل راغلي او سره هغه په خپل منځ کې خبرې اترې راغلي وي نو هغه د مشاجرات صاحبونه نه عام خلک په پای کې خبرې نه کوي بل زموږ عقیده دا چې لس کسان دي چې هغه د پاره الله پاک په صحابه کرامو کې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ته د جنت زیره ورکړه دي عشره مبشره نه دا مطلب نه چې لکه بس صرف دغه لس کسان ته د جنت زیره ورکړل شوی د دې علاوه نور کسان ته هم د جنت زیره ورکړل شوی دي خو دغه لس کسان هغه دي کم چې په دغه په یو موقع کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په یو مجلس کې دوی لس کسان ته د جنت زیره دا ورکړو هغه لس کسان کم دي دا بیا مخکزو وګوره ونشهد بالجنه للعشره الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم او موږ گواہی کو د جنت دا غلسو کسان د پاره چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ته زیره ورکړه ده حيث قال صلی الله علیه وسلم چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی ابو بکر فی الجنه وعمر فی الجنه وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة وزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة أبو عبيدة بن الجراح في الجنة دا لس کسان هغه صحابه کرام دي چې دوی ته په یو مجلس کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د جنت زیره ورکړه ده د دې وجنه د لسو کسان ته عشره مبشره وي خدا مطلب نه لري چې دین علاوه نور کسان د پیغمبر اسلام د جنت زیره په نور موږ کې نه ورکړه نور ته ورکړه ده خدا دود دینه دا په یو مجلس کې وکذا نشهد بالجنه لفاطمه رضی الله تعالی فاطمه رضی الله تعالی عنها دا غنګه موږ گواہی کوو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د فاطمه رضی الله عنها لپاره د جنت زیره ورکړه ده ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي سیدۃ نساء اهل الجنه دا فاطمه رضی الله عنها دا والحسن والحسين رضي الله عنهما لما ورد في الحديث الصحيح ان فاطمه رضي الله تعالى عنها سيده نساء اهل الجنه فصحيح حدیث کې دادي چې جنت د زنانو سردار ابا فاطمه رضی الله عنها وان الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه او حسن وحسين رضي الله تعالى عنهما دونهم د جنت زیر الله پیغمبر سلام دول ور کړل دا پیغمبر سلام فرمایي چې دا به جنت دا ځوانانو سرداران به وسائر الصحابه لا يذكرون الا بخير انو ټول صحابه کرام چې موږ د آی تذکرہ نه کولې مگر په خیر سره ويرجى لهم اكثر مما يرجى لغيرهم من المؤمنين او امید ساتل کېږي د دوی لپاره د زیات د هغه سنه د کم چې د نور مؤمنانو لپاره چې دا امید ساتل کېږي نور مؤمنانو لپاره دا امید ده چې الله پاک به دوی معاف کړي جنت ته به بوزي د صحابه کرامو لپاره د نور خلقو نه سیوا ده ولا نشهد بالجنه والنار لاحد بعينه او منګه متعین دی او کس د پاره نه د جنت گواہی کو نه جهنم گواہی کو بل نشهد بلکې منګه دا گواہی کو بان المؤمنين من اهل الجنه چې دا مؤمنان دا به جنتیانو نه او کافرانو به اهل النار نه نو بری کې چې څومره هم دي او د صحابه کرام پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملګری دا د ایمان په اعلی مرتبه باندې الله تعالی دا صفات بیان کړی دي محمد رسول الله والذین معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله رضوانا ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر دا اهل سنت والجماعت عقیده دا چې مسح على الخفين دا د 70 صحابه کرامو نه زیات نه دا ثابت ده او په دې باندې اجماع مناقض ده په مسح الخفين باندې شیعاګان معتزله شیعاګان چې نه هغه په مسح الخفين نه مني او وی چې په قران مجید کو الله تعالی دا ذکر کړی دي چې فغسلوا وجوهکم تاسو خپین ځای نو په موضوع باندې مسح کول دا په قران مجید باندې زیادت ده
او په قران مجید باندې زیارت غنا راوي او موږ ورته دا وایو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په موضوع باندې مسه کړی دا او یا صحابه کرامو دا نقل کړی دي نو چې او یا دی باندې اجماع منعقد دا او دا په خبر مشهور ده او په خبر مشهور سره زیادت په کتاب الله باندې جایز ده لکه فقره او ما تيسر من القران دلیل مطلق قرات دا معلومیږي لیکن سوره فاتحه دا وجوب دا لا صلاه الا بفاتحه الكتاب دا د وجه سوره فاتحه وجوب ده نو د اهل سنت والجماعت بل عقیده باندې ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر او منګه اعتقاد لرو عقیده لرو د مسح على الخفين په سفر او په حضر باندې کې چې د سفر د پاروم پیغمبر علیه الصلاه والسلام مو د بیان کړی دا او د حضر د پاره مو د بیان کړی دا لانه وان كان زياده عن الكتاب ودا مسح من اگر چې زیادت په کتاب الله باندې چې دا شیعاګان هغه وي چې دا کته مسح الخفين من دا په کتاب الله باندې زیادت نه اگر چې په کتاب الله باندې زیادت ده لكنه بالخبر المشهور لیکن دا په خبر مشهور سره په خبر مشهور سره زیادت په کتاب الله باندې جایز ده وسئل عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه عن المسح الخفين واذا مسح الخفين مبارک دي شیعاګان دا حضرت علي نه تاسو کړو شو یو ګوري یو تر د شیعاګان وي چې موږ د حضرت علي نه عمل کړیو او دلته کوته پیش کړم د حضرت علي نه دلیل له خو بیا نه مني فقال فرمای جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه ايام ولياليها للمسافر چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام درې شپې او درې ورځې د مسافر د لپاره مدره موضوع د مسجد دا بیان کړی دا و یوم وليله للمقيم او د مقیم د لپاره یو شپه او ورځ وروى ابو بكر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال رخص للمسافر 3 ايام ولياليهن چې رخصت ورکړل شي مسافر د لپاره په مسه د موضوع باندې درې شپې او درې ورځې وللمقيم يوم وليله د مقیم د لپاره یو شپه او ورځ اذا تطهر کله چې د پاک شي مطلب یعنی او د سوګي فل بسقفه او بیا خپل موضوع واغوندي اي يمسح جليب مسك عليهما بريبا وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى ادركت 70 نفرا من الصحابه ما 70 صحابه کرام مندري يرون المسح على الخفين چاغه اعتقاد د مسح الخفين چنده لرو ولهذا نذكر 70 صحابه کرام دا غلط ما نشي کېده یو صحابي کچته یو کارو کې بوږي جو 70 خو غلط نشي کولای ولهذا قال ابو حنيفه رحمه الله تعالى ما قلت بالمسح على الخفين حتى جاءني فيه مثل ضوء النهار وما قول مسح على الخفين نه کړه مگر حال می کړه د جماعت د ورځې د رڼا په شان ظاهر شو لکه څنګه چې د ورځې رڼا ظاهر ده د قشد جماعت د هغه حدیثونو د خبره واضح شو چې مسح الخفين جائز ده نو معلوم به من قول کو وقال الكرخي رحمه الله تعالى فرمای اخاف الكفر على من لا يرى المسح الخفين چې کم کس د مسح الخفين اعتقاد نه لري د ما په د کفر یره ده دغه چې د 70 صحابه کرامو یو کار نقل له لئن الاثار التي جاءت في حيز التواتر في حيز التواتر دغه هغه احاديث کوم چې د مسح الخفين په باره کې راغلي نه حد تواتر ته رسیدلی متواتر کوم نه انکار کول دا کفر دی وبالجمله ويدا امام کرخی رحمت الله علیه وی خدای وی چې لکه دا کافر خونه نه خلکا ګناګار ضرور دی وبالجمله من لا يرى المسح الخفين سوق چې اعتقاد نه لري د مسح الخفين فهو من اهل البدعه نه دی اهل البدعه نه یعنی کافر خونه نه خو دغه دی فاسق دی حتى سئل انس بن مالك چې تاسو کله چې انس بن مالک عن اهل السنه والجماعت د اهل السنه والجماعت د قاعده مبارکه چې اهل السنه والجماعت علامه سره نارتوول ان تحب الشيخين چې تبر شیخین سره محبت ساتي شیخین نه مراد حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی الله عنهما ولا تطعن في الختنين او د دوه زمونو مبارک باندې باو باندې بتوا نه لګي دوه زمان حضرت عثمان رضی الله عنه حضرت علي رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم زمان وتمسح الخفين او دریم نه قداره چې په مسح الخفين باندې به یقین لري دا درې د اهل سنت والجماعت عقیده دي ولا نحرم نبيذ الجره په بعض کې نبيذ الجره لیکل دي او په بعض کې نبيذ تمر لیکل دي نبيذ تمر دې ته ویل کېږي چې په یو لوغو کې دا دغه واچول شي کجوري واچول شي یا اوس کې واچول شي او اوبه په اوبو کې واچول شي او هغه بیا لږ ساعت د پاره کې خو د شي پای کې لږ دا راشي لږ تیزواله پکې راشي خدا زمنګ باندې چې دا جایز دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اسلام په شروع کې دینه منع کړی و چې کله شراب منع شول د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دینه منع وکړه چې خلکو شراب نکره کا پیدا شي ورستو بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم استعمال کړی دي انو خدا په هغه وخت پورې سو پورې چې دا نشه نه ورکړي چې کنه نشه ور کوله نه بیا حرام دي
ولا نحرم نبيذ الجره او موږ نه حرامو نبيذ دا جره منګي ته ویلږي یا منګي چې بریګ د نبيذ تمر وهو اي ينبذ تمر او زبيب في الماء دا چې واچول دا نبيذ تمر څه ته ویلږي نبيذ الجره چې واچول شي کجوري دا چواري تمر چواري او زبيب یا اوس کې في الماء په وبو کې فيجعل في اناء من الخزف او بیا د لوخي پرې د بیا وګورډول شي هغه د خاورې په لوخي کې د خاور د کودرو منګې چوته مونږ پای فيحدث فيه لدغ پس پیدا شي پاږي کې تیزواله کما فی القفاع لکه څنګه چې دا وربشو په شرابو کې یعنی د وربشو په شرابو کې چې څنګه حقیقت نشه پدېږي کانه نهي عن ذلك في بدء الاسلام ويدرين من کړل شو د اسلام په شروع کې چې کله لکه دغه منګي چې بنيږي به شراب استعمال او شرابونه خلکو کرکه پیدا شي د رب محمد صلی الله علیه وسلم دغه منګوره منه کړو لما كانت الجرار اواني الخمور و چې کله دا منګي دا استعمال دا لوخي د شرابو ثم نسخ بیا منسوخ کړل شو فعدم تحريمه من قواعد اهل السنه چې قواعد کا عقاید ده پټول کا قواعد ده ها بس وہ میں کہنا قواعد خود ہیں وهم کا بل چا کې عقاید لګل نو فعدم تحریمه نو د دې هغه نه حرام واله د اهل سنت والجماعت د عقاید او قواعد دي خلاف لروافض شیعان چې نه هغه چې نبی تمام حرام ده وهذا بخلاف ما اذا اشتد واذا بخلاف دا نه چې کله او غټ کیږي وصغار مسکرا او هغه چې نه دا نشي واله شي فإن القول بحرمه قليله وكثيره دغه چې حرمت دی بیا کلهږي او کډیرو خو چې کله به شراب د غراشي نشراشي نو بیا هغه چې نه دا حرام دي مما ذهب اليه اکثر كثير من السنه والجماعه ولا يبلغ ولي درجه الانبياء یو دا چې ولی چې د انبیاء درجه ته نشي رسیدي کولی هر څونه لوشي لکه د دې بعض خلکو عقیده دا چې ولی چې دا یو دغه ته ورسي یو ځګی ته ورسي نبی په امانه دا دغه نشته نه مونږونه او د سونه په امانه نشته نه څومره عبادت په امانه فکر وکړي لکه ذات لپاره او به خبره ختم ده نو چې پیغمبرانو باندې دا دغه مکلف او پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې چې ټول انبیو سردار دي هغه د اعمال مکلف نو ولی چې نه دا د انبیو نړۍ کم دي ځکه په ولی کې او په د نبی کې فرق دی ولا يبلغ ولي درجه الانبياء او زمونږ عقیده ده چې ولی ته د انبیاء درجه ته نه رسی ولی ځکه لئن الانبياء معصومون ځکه چې انبیاء چې د ګناه نه معصوم دي محفوظ کړل شوی دي او ولی چې د ګناه نه محفوظ نه لري هغه هغه ګناه کوي مأمون عن خوف الخاتمه او بل دا چې د انبیاء کرام د ولینا بهتر دي ولی بهتر دي به موجوده چې دا د خاتمه د یریدون چې دا مامون کړل شوی دی محفوظ کړل شوی دی او دغه خو د ولی خو د یره دا چې کې دې چې د اخره خاتمه خراب وشي مکرمون بالوحی دو ته عزت ورکړل شوی په وحی سره یعنی په انبیاء دریم هغه وجدار دریمه چې غوروالي وجه دریمه دا چې دو ته وحی باندې کرام ورکړل شوی او دغه چې نن د دې ته وحی نه شوی ولیتا او مشاهده الملک وبل چې سلورم نمبر دار چې دو د انبیاء دی فرشتي دي دا فرشتو مشاهده کړی دا او دغه چې نن ولی رسنی او بل پنځم نمبر مأمورون بتبلیغ الاحکام وارشاد الانام چې دا به انبیاء کرام دوته دا حکم کړل شوی د احکام د رسول تبلیغ او دا مخلوقات د رهنمایي د پاره د غیر ارشاد د پاره او دغه چې نه دا پنځه وجې دي چې انبیاء دا ولی نه دا اوچتینو ولی د نبی درجه ته نشي رسیدل بعد الاتصاف بکمالات الاولیاء ورته چې متصف شوی دي په کمالات د اولیاء سره مطلب دا دی کنه چې لکه اولیاء ته چې کوم کمالات ورکړل شي دا انبیاء ته هم ورکړل شي دي انبیاء ته دا هم ورکړل شي فما نو ګورا نبیان چې دا د انبیاء او د اولیاء نو اوچتي انبیاء ځکه چې یو خودو ته د اولیاء او صفات ورته ورکړل شوی دي دلیل علاوه نور ورته ورکړل شوی دي چې دا تعلق د انبیاء سره فمانو قل عن بعض الكراميه و هغه چې نقل کړل شوی بعض کرامین او بعض کراميه عقیده دا چې لکه د اولی د نبی نه اوچته من جواز کون الولی افضل من النبي چې دا نبی دا غوړه ده دا ولینا کفر و ضلال دا کفر ده گمراهی ده نعم قد يقع تردد وکله کله واقعي تردد في ان مرتبه النبوه افضل ام مرتبه الولايه
چې هغه نبی چې هغه ته مرتبه د ولایت نه ورکړل شوی نو کوم یو غره دی هغه نبی غره دی چې صرف نبی دی ولی نه دی او هغه نبی چې هم نبی دی او هم ولی دی هم نبی دی هم سره هم هغه غره دی بعد القطع بان النبي متصف بالمرتبتين رسو يقين ان النبي متصف بدو مرتبه سره وانه افضل من الولي الذي ليس بنبي او دا غره دا هغه ولي چې هغه نبی نه مطلب دا کنه ولي چې نه پدې کې لکه دا چې دغه د دغه یوازواله تنهایی خلوتي او نبی چې نه دا چې دا ورکل شنو هغه دی سر مرتبه خلکو سره کینی باسي خلکو سره کی دا به شو ما نو خو مې جوړ مې ویل خو نو سب خپنه شنو وایم بس زړه نو هذا ولا يصل العبد ما دام عاقلا بالغا الى حيث يسقط عنه الامر والنهي هذا موږ عقیده ده چې سوپری بنده چې نه کنه نه دی بالغ عاقل وي نو دنه امر او نه ساقطيږي لکه اقیم الصلاه او زکات نه ساقطي لکه دغه خلکو عقیده ده چې ولی کله یو درجه ته ورسي نو بیا دنه د منځونه او د سونه د ساقط شي نه سینه ده لعموم الخطابات الوارده في التكاليف زکه چې په تکالیف او مکلف کولو کې هغه وارد شوی خطابونه د عام دي و اجماع المجتهدين على ذلك او د مجتهدين اجماع په دې باندې وذهب بعض الاباحيين دا بګي او بل عقیده ده بل فرقه ده بګي چې هغه دا خبره کوي الى ان العبد اذا بلغ غايه المحبه وصفاء قلبه کله چې بنده د محبت یو سټیج ته ورسي یو انتها ته ورسي او د ځل صفاوالي یو انتها ته ورسي واختار الايمان على الكفر من غير نفاق او ایمان لده ترجیح ورکی په کفر باندې بغیر د نفاق نه د سقط عنه الامر والنهي نو بیا د امر نه ساقط شي لکه مونږ پښته د زکات ستره نه زکات نه کم د شراب نه کم منګي او کنه منګي کله زنا نه منګي او کنه منګي لکه رقم چې د وشتي پرې بانجاب کوم ډېر خلک د بریلیان دا خو دی خو ولا يدخله الله النار بارتكاب الكبائر او الله په کبائر په کول باندې بده مور نه داخله ردو داخله ده وبعض مباطن النار الى انه تسقط عنه العبادات الظاهره ظاهري عبادت داغه ساقطي وتكون عبادته تفكر او د دوه عبادت نه سوچ فکر ده په ماده په ټیم کې سوچ او فکر کوه وهذا كفر وضلال دام كفر گمراهی ده فان اكمل الناس في المحبه والايمان هم الانبياء ذکا بخلقو کې ټول کامل په محبت کې او په ایمان کې هغه انبیاء کرام دي خصوصا حبيب الله تعالی صلى الله عليه وسلم مع ان تكاليف في حق ما تم واكمل سره د نه چې د ټول په اکمل طریقې سره پاتم طریقې سره مکلف ته واما قوله صلى الله عليه وسلم اذا احب الله عبدا لم يزره ذنبا کله چې الله دې انسان سره محبت ساتي ناغه د ګناه تکلیف نه ور کوي دا ګناه ورته نقصان نه رسېږي دې څه مطلب دی دې مطلب دا له فمعناه انه عصمه من الذنوب چې الله دې منه کوي د ګناه نه فلم يلحقه ضررها ندې دا ضرر نه رسېږي یعنی مطلب دا دی چې کله چې د الله پاک یو مننه خوښ شي نو د ګناه ورکو د ګناه کولو موقع ورته نه نصیب کیږي پوه شو ویل باندې واړوي